अस्सलामु अलैकुम। सईदुल्लाह सईद तासो په خدمت کې حاضر یم او دا وخت موجود یم په فضاګر سوات کې। دا تاسو دریای سوات کتلی شئ، یعنی د سوات سیند. چونکې د ژمي موسم دی او نن باران هم وریږي، نو دغې وجې نن دلته کې بالکل څوک نشته دی، سیلانیان هم نشته دی، او دلته چې کوم محنتکش د سیند په غاړه باندې کار کوي هغه هم نن نشته دی. ستاسو په ذهن کې به راځي چې محنتکش د سیند په غاړه باندې څه کار کوي، آیا هغو مئی نیسي؟ نو نه، مئی نه نیسي، بلکې دلته کې هغو کاڼي ګوري، یعنی د زمردو کاڼي. دا مخامخ تاسو کتلی شئ، دا چې کومې بورې پرتې دي یا دغه شان د دې سره خوا کې هغه یو بل ډیری هم تاسو کتلی شئ. دا د زمردو د کان نه راوتې ملبه ده. په دې ملبې باندې څه کوي؟ دا زه تاسو ته مخکې وایم، خو مخکې زه تاسو ته دا ووایم چې دغه فضاګر په مقام باندې دلته د زمردو کان موجود دی. چونکې موسم صفا نه دی، لہذا ویډیو کې صفا به نه ښکارېږي، خو مخامخ په دې غره کې تاسو دا سپین سپین ډیري کتلی شئ، دا سپین سپین نشانونه، دا د سوات د زمردو کان دی. دلته نه زمرد راوځي. هر کله چې کانکونان په دې کې کار شروع کړي نو هغې نه دا ملبه دور راوباسي او دا بار جمع کوي. دا ملبه بیا خرڅېږي چې دا مختلف خلق راشي، څوک یو ګاډی، څوک دوه ګاډي، څوک سوزوکی، څوک ټرک راولي او دې سیند غاړې ته یې راوړي. نو په دې باندې بیا دوی څه کوي؟ دا دې سیند غاړې ته دوی راوړي. دلته کې د دې بیا دو مختلف قسمه چاڼونه جوړ کړي، سپیشلی دغې لپاره جوړیږي. نو هغه د دې اوبو په غاړه باندې دو کیني او دو دا ملبه بیا چاڼئ. په دې کې بیا د زمردو واړه واړه کاڼي راوځي. تاسو ته زه لږ ښیم، دا ګورئ، دا هغه ملبه پرته ده. دلته بیا دا محنتکش راشي او چاڼونه ورسره دا بیا چاڼئ. په دې کې بیا واړه واړه کاڼي راوځي او هغه بیا خرڅوي او خپل چې کوم دی هغه رزق پکې الله پاک هغو ته ورکوي. نو داسې اورېدی کېږي چې د دو دیاړي پکې وځي او بعضې وخت کې داسې هم وشي چې دو ته پکې ښه غټ کاڼي هم میلاو شي چې هغې قیمت بیا 3-4-5 لاک روپۍ هم کېدی شي. نو دا فضاګر سوات دی او زه یم سیدالله سعید. دا مقام د سوات مرکزی حصے یعنی ښار چې کوم مرکزی حصه ده، نشاط چوک نه تقریبا 4 کیلومتره فاصله کې پروت دی. دا د سوات یو سیاحتي مقام دی. په دلته کې 2 فیملی پارکس موجود دي او هغې نه علاوه دلته کې مختلف هوټلز دي چې پکې د ملک بر نه راغلي مېلمانه دلته کې سټې کوي. د سوات مشهور هوټل برج سوات هم په دې مقام باندې موجود دی. دا د سوات سیاحتي علاقه ده. چونکې د ژمي موسم دی نو داسې محسوس کېږي لکه چې دا سیند رفتار ډېر کم وي یا دا باس ټایم داسې لګي لکه چې ولاړ وي. اصل کې په دې موسم کې د اوبو هغه لیول ډېر کم وي. بیا چې کله د ګرمۍ موسم راشي او کوم په غرونو علاقې کې کومه واوره چې شوي هغه چې کله راولي کېږي نو بیا دا د دې بهاو بیا ډېر تیز وي. بعضې وخت کې دی کې بیا د طغیاني هغه کیفیت هم وي. خو چونکې د یخنۍ موسم دی نو په دې موسم کې دا سیند ډېر زیات پرسکون وي. مخې ته راځئ جي. دا ګورئ، دا دې ته دلته کې کوم سیفټي وال چې ورته وي، یعنی حفاظتي کوم دیوال چې ده، کوم پشتې چې دي هغې باندې کار شروع دی. دا پکې هم دلته کې جوړیږي.
دا مقام فضاګټ دی د سوات سیاحتي مقام او دا دریای سوات دی. چونکې باران وشو سم نری نری باران وریږي نو دغې وجې باندې په علاقې کې چې کوم سیلانیان دي نو هغه دې وخت کې غالبا خپلو هوټل هغه کمرو پورې محدود دي ځکه چې موسم انتهایی یخ دی دې وخت کې. دا وګورئ چې دا دریای سوات دی یعنی د سوات سیند. دې سره ماله هم اجازت راکړئ، ماله هم ډېر زیات یخ شوی دی. د الله په امان.